मेरा जिस्म मेरी मर्जी दिमा खोरे दा नारा द मगरिब दा जिने चे मशरशी बया देता दा वादे जरूरत ते नरता हम वादे जरूरत ते देता हम वादे जरूरत ते हो दे बावजूद हो जिना कई बांधे न महरस्ता न जाहेस्ता दा यो लानत चे मुंगा खल को शुरू करे दे हलक बांधे महर दे ब्या चे कला दा कोर तरवादशी रोटी कपड़ा मकान दा प हलक बांधे दा ब्या चे औलाद उशी दा प देनर बांधे दा ब्या दा जनाना वाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी दिमा खोरे दा नारा द मगरिब दा चे हागे कबीलो बा अखपले लुड़ा ज्वंदे खखवले आओ नसारो पागा दौर के जनाना द तिजारत जरिया गर्जवले वाला कनल सबा चे जमुंग प मुआशरे के दा वबा पेलाव शवे यहूद और नसारो ढेर पसपक नजर सरा उड़ता कतल ए बाहर युवरकोटे कोटे के इशारा करे वा औदी तबई खुराक दासी उर्विश्तलो लकबाजी खलक चेस्पी त खुराक उर्वली कि देशी सोक नन दाऊ आई चे जनाना ता इस्लाम हुकूक ने दीवर कड़ी जिका मैदान ता 8 मार्च ता दारा उजी औदा अखपल हक गुआड़ी इंसाफ गुआड़ी अदल गुआड़ी दे हिंदुआनो पर रस्म रिवाज की द दे जनाना खावंदा पोरे जिंदगी वा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुनिया तरा गए ब्या दे दुनिया के जनाना दिलो जिल्लत जिंदगी तेरा वाला नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ततमन्नू मा फव्वलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फज़लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरमो औरिदुन को मुसलमाना नुरुनो और ख्वेंदो मैंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा करो और ब्या बीबी हवा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा करा और दकुम आलम इंसानियत तासो दुनिया के विनय इंसानान विनय मुदाटूल ददी द्वो औलाद दे द्वाड़ो औलाद चिवी या बनरवी या बखजवी नरता अल्लाह तबारक व ताला खपल फजीलत वर कर दे और जनानता खपल फजीलत वर दे। अल्लाह पाक कुरान पाक की फरमाई वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा सड़ोता प जनानो बांदे मर्तबा हासिल दा और मर्तबा वाले हासिल दा अर्रिजाल कव्वामून अला निसा सड़ी प जनानो बांदे हाकिमान दी। अल्लाह तबारक व ताला दुआ वजह खायल दी प कुरान के
او هغه وجه اولنی وجه الله وهبي خای هغه دا په سبب دی هغه سړي حاکمان دي چې الله پاک بازو ته په بازو باندې فضیلت ورکړی دی دا وهبي فضیلت دی وبما انفقوا ادویم کسبی فضیلت خای چې سړی بخرس کوي په خپل زنانه باندې هو په بچو باندې هو او په ځان باندې هو نو سړی ته یو خو الله وهبي فضیلت ورکړي او بل کسبی فضیلت چې ده به مهنت کوي او کور خرچا په د باندې ده او قرآن مجید فرقان حمید کې بل ځای الله فرمایو او تاسو آرزو مکوئ خواهش مکوئ چې الله تعالی جل جلاله امنوالو کوم سیز په ذریعه سره فضیلت ورکړی دی بازو د ستاسو ته په بازو باندې بیا الله پاک جل شاندار ته وضاحت کوي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن سړو د پاره یو حصہ دا لغه سیزنا چې دوی کسب کړي دي او زنانه و د پاره یو حصہ دا لغه سیزنا چې دوی کسب کړي دي مطلب یہ دا دی چې الله تبارک و تعالی سړو ته د دوی استعداد مطابق حصہ ورکړي دا او زنانه و ته د دوی استعداد مطابق الله حصہ ورکړي دا لہذا الله دا فضیلت ته او الله پاک دا لوی ورکړي دا په دې کې یو او بل باندې تاسو خواهش لالچ نه کوئ او د یو حصے تمنا د بل کس نه کوي بیا الله پاک جل شانو فرمایي واسألوا الله من فضله او تاسو الله نه د فضل غواړئ او د فضل څخه الله نه سوال کوئ ان الله بكل شيء عليم بشک الله پاک په هر چیز باندې خبر دی کې دې شي څوک نن دا وایي چې زنانه ته اسلام حقوق نه دی ورکړي ځکه میدان ته 8 مارچ ته دارا اوزي او دا خپل حق غواړي انصاف غواړي عدل غواړي والله پاک فرمای ارشس ته زور خبر یما دا دوی دا حق دی دوی ته خپل استعداد مطابق حق ورکړي دي دیمارو او خويندو میندو الله تعالی جل جلاله امنوالو زنانو ته حقوق ورکړي دي او زنانو ته الله تعالی جل شانه دې کور مشور نصیب کړی دا زنانا په بابت کې اسلام ډیر لوی کلاو سوچ انسان ته ورکړی دی چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته راغی بیا دې دنیا کې
زنانا ډېر لوی ذلت زندگی تیروله. د هندوانو په رسم و رواج کې د دې زنانا خاونده پورې زندگی وه چې خاوند یې مړ شي نو د دې زندگی به ختمیږي، نو هغه زنانه ته به په سپک نظر سره کتل شول چې کوم هندو به مړ به شو او د ده لاش په لرګو باندې کېښوده شو او د هغې لاندې به اور بل کړی شو او دې زنانه به ژوندون حالت کې دې اور کې ور ټوپ لکړل او ځان به یې په اور سره مړ نه کړو. دارنګې یهودو نصارو ډېر په سپک نظر سره ورته کتل. یهودو خو به باقاعده زنانه ته د خپلې بیماری په ورځو کې خپل ځان سره کوټې کې استوګنه نه ورکوله، بلکې دا به یې بهر یوې ورکوټې کوټې کې ایساره کړې وه او دې ته به یې خوراک داسې ورویشتلو لکه بعضې خلک چې سپي ته خوراک ورولي. او نصارو په هغه دور کې زنانه د تجارت ذریعه ګرځولې وه، لکه نن سبا چې زمونږ په معاشره کې دا وبا پیلاو شوې ده چې یو کارخانهدار د خپلې کارخانې د یو ایټم تشهیر کوي نو زنانه په ذریعه کوي او هغه ایټم زنانه په ذریعه باندې ستایي. دما عزیزانو او اهل عربو با دې زنانه ته ژوندون نه ورکاو. اکثر قبیلې په دې باندې وې چې هغې قبیلو به خپلې لوڼه ژوندۍ ښخولې او ولې بیا ښخولې؟ دا دې په بنا باندې چې مونږه د پاره شرم ذریعه ده او ځینې کسانو به دې له وجې نه ژوندۍ ښخولې چې دا په مونږ باندې یو بوج دی، مونږ ځان ته نشو ګټلی، دې ته به څه وګټو. اسلام چې راغی نو د دې په بابت کې ډېر لوی عزت افزایي حوصله افزایي انسان ته ورکړه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوو لونو پرورش باندې یا درې لونو پرورش باندې یا درې خویندو پرورش باندې چې هغې ته ښه نوم کېږدي، ښکلی تربیت یې وکړي، بیا یې شادي وکړي، د جنت زیری ورکړی دی او په دې ذریعې سره یې دا خویندو او د لوڼو زندگی محفوظه کړې ده. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں کے یو صحابی دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ماشومانو سره لوبې کوي. چا ورته ویل چې ته خو ماشومانو سره لوبې کوې، دا یتیمان دي او ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي چې
چې څوک د یتیم په سر باندې لاس کیدي د لاس د لاندې چې څونه ویښتان راشي هر ویښته په بدل کې یوه نیکۍ ورته لیکلی شي. او عزیزانو دا یتیم نه مراد صرف هلک نه دی، په دې کې جینۍ هم شمار ده. بیا دا جینۍ چې مشره شي بیا دې ته د واده ضرورت دی، نر ته هم واده ضرورت دی، دې ته هم واده ضرورت دی. خو دې باوجود په جینکۍ باندې نه مهر شته نه جهیز شته. دا یو لعنت دی چې مونږ خلکو شروع کړی دی. هلک باندې مهر دی، بیا چې کله دا کور تر واده شي روټي کپڑا مکان دا په هلک باندې ده، بیا چې اولاد وشي دا په دې نر باندې ده. بیا دا زنانه وایي میرا جسم میری مرضی، دما خوره دا نارا د مغرب ده او هغه خاندانی نظام تبا کول غواړي، خپل نظام تبا کړی دی، ستا نظام هم تبا کول غواړي. دی خواهشاتو په لالچ کې تا راولوي او په دې ذریعې سره ستا عزت سره لوبو کول غواړي. آیا ته به په دې ښکلی ښکارې چې خپل کور کې ناسته یې او هلته ته بچو ته روټۍ ورکړې او خاوند یې درته وګټي؟ که په دې باندې به ته خوشحاله یې چې پاس آسمان کې په جاز کې سوری او خلکو ته خوراکه ورکوي، کله یو ته منډې وروهې کله بل ته منډې وروهې، ته به په دې کې خوشحاله یې چې ته په کارخانو کې ناسته یې او کارخانو کې مزدوري کوې؟ د ما خویندو او د ما وروڼو زمون نظام خاندانی نظام د اسلام را کړی دی، په دې راضي اوسئ. الله پاک جل شانو دی مونږ او تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب فرمایي او د کوم د عیارانه او مکارانه ناره ده الله مو دې نه محفوظ وساتل کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.